صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال او دا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت دی وای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن زنا نه کوي زناکار چې کله زنا کوي او د مؤمنی ولا يسرق السارق او غلا نه کوي غل حين يسرق چې کله غلا کوي او هو مؤمن د مؤمنی ولا يشرب الخمر حين يشربها او نسکی شراب چې کله اسکی او د مؤمنی ولا ينتهب نهبة او لوٹ مار نه کوي سلوٹ مار يرفع الناس الیه فيها چې خلق چتئی دتا په دې لوټ مار کې ابصارهم سترګې د دې حين ينتهبها چې کله دا لوټ مار کوي او هو مؤمن د مؤمنی تاسو په پوښتنه ولا يغل احدكم او خیانت نه کوي یو استاد حين يغل چې کله خیانت کوي او هو مؤمن د مؤمنی فإياكم زانون او ساتي د دې سيزونه او زانون او ساتي د دې سيزونه وفي روایت متفقون وفي روایت ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قتل نکي چې کله قتل کوي او د مؤمني قال اکرمه وی قلت لابن عباس ابن عباس تمیل کیف ينزع الايمان منه تدنه به ایمان څنګه اوچتیږي چې د اغلا کوي قال هكذا ابن عباس دا څه وکړو شبک بین اصحابه د سه تشبیه کو کړه غته په من کې چې ایمان ور سره د سه انخته چې کله اغلا کوي ازنا ثم اخرجها بیا ایمان اوچت پاینتابک توبه واسی عاد الی بیا را واپس دته هكذا وشبک بین اصحابه او غته تشبیه کړي دیو لاس غته بل لاس کې وردانه نکړي وقال ابو عبد الله امام بخاری رحمه الله ولا يكون هذا مؤمنا تاما معنی دا د چې پورا مؤمن نه دی ولا يكون له نور الايمان ته ایمان رڼا پکې نشتا هذا لفظ البخاری دا د بخاری لفظ دی الکه تاسو په دې حدیث پوښتنه مقصد د حدیث بیان د مذمت د کبائر او مناسبت ترجمه الباب د اول ټوکړې سره د چې باب الکبائر ځکه کبائر پکې ذکر شو کنه تاسو په خبره پوښتنه نهبه لوټ مارته وای خکارا د چانه یو پټه یاغي تغلا وای او خکارا په زور ورتیا باندې چانه سواخ لنه دی ته لوټ مار وای تاسو په پوښي او خلک په ورته سترګې اوچتي کې چې پلان کې د شکار وکړو او پلان کې غریب نه هر سواخ استل په زور او څوک څه کولای نشي دی ته لوټ مار وای غلول خیانت ته وای په مال غنیمت کې الکه په پوښي الا چې ولا يغل شي په زمید غین سره او که يغل شي په کسره سره نبی کینی ته وای حسد ته تاسو په پوښي ونزعنا ما فی صدورهم من غل او ما كان لنبي ان يغل ته مطلق خیانت مراد ده دلته په تاسو یو اعتراض وارد چې دا حدیث خو بظاهر د معتزله او دلیل دی چې معتزله وای چې مرتکب د کبیره مؤمن نه دی ځکه حدیث کې راغلی چې مؤمن نه دی کنه تاسو به پوښ تاسو به جواب وکړئ مولا علی قاری جواب کړی دی چې دلته نفي د کمال ایمان ده د کامل مؤمن نه دی او ټیک د کامل مؤمن نه دی دویم جواب علامه نووي کړی او امام بخاری رحمه الله چې دلته مراد نفي د نور د ایمان دی دکې نور د ایمان نشته د ایمان رڼا پکې نشته کله ایمان رڼا په وینو دی به جمعه او دین ته کس کړه وغلاله به نه کس کاو دریم جواب دلته نفي د ایمان شهودي ده
ایمان شهودی پکې نشتا. الله ناظر نه غني، ناظر الکه په پوهیږي الله ناظر نه غني چې الله مې ویني. ځکه دا کار کوي کدا یقین شي چې الله مې ویني بیا د کارونه څوک کوي. څلورم جواب یا د مؤمن نه ایمان لغوي مراد ده. امن معنا بداسي شي چې لا یزنی الزانی حين یزنی، زنا نه کوي زناکار چې کله زنا کوي او د دې په امني د سزا نه، بلکې ویره د سزا به دنیا کې او ویره د عذاب به په آخرت کې. په امن کې نه ده، د په امن کې نه ده. لکه تاسو به پوښتئ ابن عباس ورسره دا ټکی زیات کړی چې ولا یقتل حين یقتل وهو مؤمن. او بیا اکرمه د ابن عباس قول نقل کړی چې ایمان په بره په سر ولاړي، او امام بخاری ویلي چې مؤمن تام نه. ورپسې د حدیث وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نخې د منافق درې دي. زاد مسلمون، امام مسلم ورسره دا ټکی زیات کړی دی. و ان صام وصلى، اگر که روجی نیسی او منځ کوي، وزعم او دای خیالي چې انه مسلمون، ثم اتفقا، بیا بخاری او مسلم په دې الفاظو کې متفق دي. اذا حدث کذبا، چې کله خبرې کوي نو دروغ به وایي. و اذا وعده، چې چا سره وعده وکړي اخلف، مخالفت به پکې کوي. و اذا اؤتمن، چې سور سره امانت کې دي نو خان، خیانت به کوي. تاسو په پیسې کې په پوه نه شئ، تاسو باندې به اعتراض وارد شي. دا علامې خو مؤمن کې هم شته. داسې مؤمن چې د هغه په عدم کفر اتفاق دی، بیا به هغه مونږ کافر وایي چې دا علامې پکې وعده خلافي، امانت کې خیانت او دروغ. اوس مسلمانان نه وایي، بزرگان هم وایي. تاسو بزرگان لیدلی چې وایي ما خو ډېر لیدلی چې دا درې واړه کارونه پکې دي. تاسو به پوه شئ. نو اوس به څه کوو؟ نو جواب دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د منافق علامې دا درې تصور کېدلې. پاکه زمانه وه، مسلمانانو دا درې کارونه نه کول. دا د هغې زمانې خبره ده. دویم جواب علامه خطابی کړي چې په دې کې مقصد دا دی چې مسلمانانو ته د نفاق نه د بچ کېدلو دپاره تهدید او وعید دی. ګورئ دا ونه کوي، دا د منافقانو کارونه دي. دریم جواب امام نووي کړي، مطلب دا دی چې د دې علامو حامل د منافق سره مشابه دی، نه دا چې حقیقتا منافق دی. څلورم جواب امام ترمذی کړي، هغه وایي د نفاق نه مراد په دا شان احادیثو کې عملی منافق دی. دا چې په چا کې اعتقادي منافق نه دی، عملی منافق. پنځم جواب یا مراد متعین شخص دی. آیت المنافق کې بل ابلا محدث دی، یو خاص منافق علامه نبی علیہ السلام ذکر کوي. شپږم جواب شان ورشا کشمیری رحمه الله کړي، هغه وی علامت او علت کې فرق دی. د علت د تحقق سره د معلول تحقق یقیني وي، او د علامې د تحقق سره د ذل علامې تحقق یقیني نه وي. لکه په پوه شئ چې علامه راشي نو دا معنی نه ده چې ذل علامه به هم راځي، او چې علت راشي نو معلول به خامخا راځي. نو دا علل نه دي بلکې علامات دي. دا علامات چې چا کی دا د منافق علامې دي، خو هر چا کی چې نو دا ضروري نه ده چې دی به د منافق وي. هلکه تاسو پې پوه شئ. دلته په تاسو یو اعتراض وارد چې مخکې حدیث هم د ابو هریره و، دلته ولې ونه ویلې چې وعنه؟ جواب دا دی اخره کې د ابن عباس تشریح ذکر شوی،
چا به وهم کو چې دا ضمیر چا ته راجع دی ابن عباس ته ځکه یې ویلې چې وعن ابي هريره رضی الله عنه دې ځای پورې پوه شئ ثلاثن درې دي تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې آیت علامې ته وایي مفرد دی نو حمل د ثلاث پې نه دی صحیح ولې ځکه لازم به چې حمل د متعدد په مفرد باندې تاسو به جواب وکړئ د آیت نه مراد جنس دی د دې تایید حدیث د ابو عوانه دی مسند ابي عوانه هغې کې راغلي دي علامات المنافق ثلاثن د آیت په ځای جمع راغلی د علامات نو معلومه شوه چې د آیت نه مراد جنس دی او جنس په ضمن د کثیر کې دی نو حمل پې صحیح شه هلکه پې پوه شئ تاسو په دې خبره پوه شئ که بیا څوک اعتراض وکړي چې د حدیث د ظاهر نه معلومیږي چې دلته حصر د علامو د منافق دی په دریو کې او په وروسته حدیث کې بیا څلور راځي نو دا څنګه حصر شه یو کې درې دي او بل کې څلور دي امام قرطبي رحمه الله جواب کوي هغه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اول د درې علامو د منافق علم ورکړل شوی و نو درې بیان کړي او بیا د څلورم هم ورکړی شي نو بیا یې څلور بیان کړي دې کې خو څه منافات نشته تاسو پې پوه شئ او حافظ ابن حجر رحمه الله وایي حدیثونو په منځ کې تعارض نشته ځکه د خصلت د ذکر کولو نه دا نه معلومیږي چې دا علامه به طریق الحصر ده او د مسلم روایت داسې ده من علامت المنافق من علامت المنافق نو معلومه شوه چې علامات ذکر کړه درې دې نه حصر کم ځای کې معلومیږي چې موږ ووایو چې بل ورسره متعارض دی نو تعارض شته نه د سره اذا حدث کذبا چې خبرې کوي نو دا ټولو نه مخکې ذکر که ځکه دا ټولو کې قبیح علامه ده ځکه الله قرآن کوي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون د منافقینو 15 علامې ذکر شوي دي او بیا دا ویل شوي دي چې عذاب علیم په سبب د کذب سره دی و اذا وعده اخلفا چې چا سره وعده وکړي نو بیا مخالفت کوي تاسو باندې به څوک اعتراض وکړي چې په وعده کې مخالفت خو دروغ شول که نه نو د وعدې مخالفت په کذب کې داخل و نو دوباره یې څه ذکر کړه تاسو پې پوه شئ تاسو به جواب وکړئ په معنا د نفاق دا مخالفت چې کوم دی یلکه نو په اعتراض تاسو پوه نه شئ تاسو به جواب کذب لازم دی تحدیث سره او اخلاف کله کله تحدیث کی کله په پیل سره یلکه پوه نه شئ کذب دا لازم دی د چا سره تحدیث سره صحیح شو او اخلاف لازم نه دی د تحدیث سره اخلاف تحدیث کې مرضی کله اخلاف اوشي په پیل کې هلکه تاسو په پوه شئ نه ځکه دا جدا ذکر کړه دا درې ولې خاص شول د منافق سره جواب دا دی په معنا د نفاق دا درې واړه مشتمل دي معنا د نفاق دا ده چې سر د علانیه سره خلافي ژبه د زړه سره مخالف وي ظاهر او باطن په منځ کې مخالفت دي دا معنا د نفاق ده په خوله یوه وایي زړه کې دی بل صحیح دې درې واړو کې هم دا شی شته کذب مخالفت د واقع ته وایي مخالفت پکې راغی که نه تاسو پې پوه شئ حق د امانت دار چې اهل ته برسي خیانت مخالف دی د دې سره مخالفت پکې راغی که نه اخلاف مخالف دی د وعد سره اخلاف کې مخالفت راغی نو دا درې په معنا د نفاق مشتمل دي چې مخالفت ځکه دا درې خاص کړي تاسو پې پوه شئ
او د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره په دویم جز کې دی او علامات النفاق وای ورپسې وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربع من کن فی کان منافقا خالصا سلور چچا کیوی دا سلور دا با منافق خالص. اعتراض بواری چی چربعون مبتدا دا من کن فی کان منافقا خالصا دا خبر دے و نکر مبتدا شو نو جواب دا دے خسال اربعون یا اربع خسالین دا سلور چچا کی راشی دا خالص منافق دے ومن کانت پی خصلت منهن او چا کی چی یو خوی دا دی سلور نکانت پی خصلت من النفاق حتی یدعها دا دے کہ بیو خوی دا نفاقی تردی چی پریگ دی تاسبانی با اعتراض واری چی دا خو باز مومنانو کمشتا نو جواب دارے چی دا دا نفاق پیسر دا حق چا بارک دا چا عقیده دا استحلال لري او که مومن کئی خو گناہی گنی. دیم جواب دار چی دا پا مومن که علا وجه الاعتیاد نشتا چی عادتیا سی تی کل کل وشی. دریم جواب حذف دا عادات تشبیح شوه دسی دا اربعون من کان پی کان کل منافقی تاسو پی پوچھوئی کانا کل منافقی آغا سلور کم دی اذا اوتو مینا چی سوک ور سرس امانت کی دی خان خیانت بکی و اذا حدث کذب چکل خبری کئی دروغ بوئی و اذا عاہد غدر و چکل چا سر معاہدو کی غدر بکی خیانت و اذا خاصم چا سر جگڑو کی پجر کنزلی بکی متفقن علی. دا ټول خبرې خینی دی او دا منگو تاسو کشتا امانت کی خیانت خلق کئی کنی کئی امانت خو زمانگا تصور داری چه پیسو تا امانت پیسوک در سر پیسی کی دیو بیای ورنکی دا وقت منگو تاسو سر امانت دے دا خرابو تاسو بی دا علم تاسو سر امانت دے دا خلقو لنرسوئی مثال ارچا خپل یو امانتی دا امام زمواری دا آغا پس پورا نکی دا مدرس زمواری آغا پورا نکی دا محتمم زمواری آغا پورا نکی دا نازم زمواری آغا پورا نکی دا طول خیانت شکنا زمدار سوکی و آغا تا زمداری سپارل شوی آغا صحیح نکی دا خیانت تے حلقہ پہ پوچھوئی دا حدیث مناسبت تا باب سر واضح دے وایا اور پسی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مثال دا منافق کالشاة العائرة بین الغنمین دا حق گڑی پشان دے چھ متردد ای دا دو گڑو پا مینس کی آئرہ چاہتا ہوئی الطالبہ للپحل نر گٹ چرتا گوری المترددہ دا آئرہ دا آرہ دے زہبہ و بعودہ لاڑو لرشوا تاسو پہ پوچھے تعیر الى هذه مرتن و الى هذه مرتن زی او تختی الى هذه دے ڈلے دا گڑو تا مرتن یو زل و الى هذه مرتن دے بلے تا بل زل. غنمین نمانا قطعتین من الغنم مراد دی ذکر غنم اسم جنس دے تاسے پہ پوچھے دا دو ڈلو گڑو پا مینس کی کل دے ڈلی لزی و کل دے ڈلی لزی دلے نہیں معلوم دیتا منافق ہوئی دیجی بری پوچھے کہ بھی پوئی نشے مناسبت حدیث ترجمة الباب سر واضح دے اور پسیشہ. الفصل الثاني
عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه لا تقل نبي انه لو سمعت لكان له 4 أعين فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله. دا د صفوان ابن عسال رضی الله تعالی عنہ حدیث دی. صفوان ابن عسال دا سوکو دا د قبیله بنی مراد یو سړیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دولس غزواتو کې شریک شوی. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان دی چې حضرت صفوان رضی الله عنه ما ته یو ځل فرمایل چې او ځل نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شوم. نبی علیہ السلام دی وخت کې جمعات کې ناست ما عرضو که یا رسول الله زب حیثیت طالب العلم راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو او وی فرمایل مرحبا بطالب العلم. طالب العلم ته مرحبا او خراغلاس ویما. او بیا یو فرمایل طالب العلم پرشته په خپل ګیره کې راولي د تسکون او اطمینان ورکی چار چا پیرته پرشتیش. صفوان ابن عسال د حضرت علی رضی الله عنه دور خلافت کې وفات شوه دی. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسلمه پشان لویو لویو شخصیتونو د دنا حدیث نقل کړي. کوفه کې د پاندې دی وای چې یو يهودي ویل صاحب خپل مرګري ته فقال له صاحب دې مرګري ورته لا تقل نبي نبي ما وایا. دا نبيون مقوله ده لا تقل. دا نو سوال دار چې مقوله خو جمله نبيون خو مفرد دي. نو جواب دار چې لا تقل هو نبيون د سما وای چې دا نبی دی. ولی انه لو سمعك کده تا واوري ذات خو مسموع نه لو سمع قولك کستا خبره ووري دا معنا ده. کستا خبره ووري لکان له 4 اعین د بسلور سترګي شي. سلور سترګي به چې سمانه ډیر به خوشاله شي. الکه په پوهځي دا معنا نه چې سلور سترګي به شي ډیر به خوشاله شي. دا سلور سترګي کنایه ده د چانه د ډیر سرور نه. ځکه چې څوک ډیر خوشاله نه سترګو دي زیاتی او چې چا باندې خفګان راشي نو سترګې تکې تورې شي وای په سترګو مې تیاره راغله. هلکه پې پوهېږئ چې چا غمونه ډېر شي نو خلک وایي په ده باندې دنیا تیاره شوه. قرآن کریم کې هم دې مطلب ته اشاره شوې ده. یعقوب علیه السلام باره کې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم. او چې کله ښه خبر ورته راغی نو الله تعالی د باره کې څه وایي فلما انجا البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا نو کانت له 4 اعین. دا معنا ده. فاتا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله. فسأله د نبی علیہ السلام نے تپوس کړ عن آیات بینات دا معجزات واضح بنی اسرائیل کې چې کوم راغلي کوم چې په سورې بنی اسرائیل او سورې النمل کې ذکر دي هغه چې کوم دي هغه نه عصا او ید بیضاء تقحت نقص د ثمرات او طوفان جرات قمل د پاده او دم آیات مفصلات نه علامه د دې مبارکه تپوس کو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشركوا بالله شیئا. د خدای سره شرک مکوئ، غلا مکوئ، زنا مکوئ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تمشوا ببرین. پاک سره مبوزه الهی سلطان د قدرت خاون ته بادشاہ ته حکومت ته لیقتلو چې بادشاہ مړکی. ولا تسهروا جادو مکوئ، ولا تاكلوا الربا سود مخورئ، ولا تقذفوا محصنه په پاکه خزي تهمت ملګوي، ولا تولوا للفرار يوم الزحف او مخ مگر زوي په وخت د تیخته کې يوم الزحف په ورځ د جنگ. وعليكم خاصه اليهود او لازم ده پتا سو بالخصوص اي يهوديانو الله تعتدوا في السبت تاسو تجاوز د خاري په ورځ مکوي. تاسو به پوي سي دای وته تاسو باندې به اعتراض وارد
چې دا جواب خو مطابق د سوال سره نشه کنه. هغوی خو سوال د آیات بیناتو کړی او جواب کې ورته نصیحت وشو. نو جواب دار چې دا جواب علی اسلوب الحکیم دی. هغوی ته الهی سره ستاسې سک پکار دی، تاسو ته دا خبرې پکار دي چې په دې باندې عمل وکړئ. تاسو پرې پوه شئ. یا دا دی چې هغه یې ورته وویلي، هغه یې ورته وویلي خو راوي اختصار کړی دی، هغه یې نه دی ذکر کړی، دا نصیحت یې ذکر کړ. تاسو پرې پوه شئ. قال راوی وی فقبل یدی ورجلی، دوی د نبی علیہ السلام لاسونه او خپې ښکل کړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه او خپې ښکل کړې. وقالا وی ویل نشهد منګه گواهی کو انک نبیون ته نبی. قال فما یمنعکم سشی تاسو منع کوي ان تتبعونی چې زما تابعداري وکړئ. قال هغوی ورته ان داود علیہ السلام دعا ربه، داود علیہ السلام دعا غوښتې و د ربنا الله یزال من ذریته نبیون، چې همیشه به د په اولاد کې نبی. دی په داود علیہ السلام دروغ وتړل. و انا نخاف او موږ ویریږو ان تبعناک کتا پسې لاړ شو ان یقتلنا الیهود، یهودیان به موږ مړه کړي. دا یې دوکه وکړه. انک نبیون کې هم دوکه وکړه. انک نبیون معنا انک نبی العربی، ته د عربو پیغمبر یې، د امیینو پیغمبر یې، د ټول انسانیت پیغمبر نه یې. نه دوکه یې وکړه. تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره څه دی؟ بظاهر دا حدیث مرتبط نه دی د ترجمه الباب سره، ځکه حدیث کې خو باب الکبائر و علامات النفاق دی او دا خو د یهودیانو حال شي. علامه طیبی د مشکات شارح دی، هغه وایي دا حدیث په نشهدو انک نبیون کې مرتبط دی، ځکه نشهدو انک نبیون په طریقې د منافقت سره یې ویلې. د نبی علیہ السلام دا خیال چې راته وایي چې مونږ ګواهي کوو چې ته د رښتیا نبی، او د هغوی مطلب دا انک نبی الامیین. منافقت یې وکړ. نو ترجمه الباب سره حدیث مناسب شو. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد المال مجمعا بعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار والثواب بداود. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاث من اصل الایمان، دری سیزونه دی بنیاد د ایمان دی. الکف عمن قال لا اله الا الله، لاس او ژبه به بندې د هغه چا د ضرر نه چې لا اله الا الله وای. کف دا معنا ده، لاس او ژبه به بندې، تعرض باندې کې هغه چا ته چې لا اله الا الله وای. لا تکفره بذنب، په ګناه به نه کافر کې، دا رد ده په خوارجو. ولا تخرجه من الاسلام بعمل، او په یو عمل سره به د اسلام نه نو باسي. دې کې رد په معتزله وراغه، هغه خو کافر کوي نه، خو د اسلام نه خو خارج کوي کنه. دې پورې پوښي خدا دې ګورئ ولا تخرج من الاسلام، وباسه به د اسلام نه نه، خو په دې سر درم والجهاد مازن مزبعثنی الله، او جهاد بجاری د هغه زمانه نه چې خدای زرا مبوس کړم اعلان یقاتل تر دې پوری چې جنگ وکي آخر هذه الامه، رسنی د دې امت الدجال، د دجال سره. دې پوری پوښتنه او سوال دار چې نبی علیہ السلام خدای مبوس کړو، هغه وخت خو جهاد نو کنه، څنګه وای مزبعثنی الله؟ جواب دا ده الجهاد مازن مزبعثنی الله الی المدینه، چې مدینه ته خدای را لېږلی مو جهاد پر شوی تر دجال سره به جهاد کوي زما د امت اخیرنی خلق. تاسو په پوه شئ کې په پوه شئ امام مهدی به دجال سره جنگ کوي. ډېر عجیبه چل به دجال به ټوله دنیا لاندې کړي، مسلمانان به منتشري
الله تعالی امام مهدی برا پاسی مکی ته بتللی او بس د دې به ژبه به هم داسې ډېره تکړه نه وي نو خلک به راشي چې ته زمونږ امیر شي هغه به چغې وایي نه کوم خلک به مجبوره کړي دغه له به الله سره اخلاص کړي ژبه به اظهار د مافي ضمیر به صحیح نه شي کولی خو سبا چې زه نه کوم به زور به خلک بادشاه کړي تاسو پې پوه شئ پکې پې پوه نه شئ بس دا دجال چې کوم ځایونه نیولي دی به ورپسې شي او ورپسې به شي او هر ډېر ځایونه به ترې ونیسي تاسو پې پوه شئ دجال به راشي حرمینو شریفینو ته حرمینو ته به نه شي دغې حرم مدینې منورې که د هغې ته به راشي هلته به پړاو واچوي مدینه منوره کې زلزله نه وي رجپه به راشي رجپه هسې خوځېدل دي هلته غرونه ډېر جوړ دي هلته زلزله نه راځي رجپه راځي رجپه غیر د زلزلې نه نسې ټکان به راشي دا خلک منافقین چې کوم یا به ورځي د هغه سره به ملګري شي صفا خلک به پاتې شي صفا یو نر به ورشي به ورته وایي ته کافرې هغه به دوه ځایه کې حدیث کې به راشي دوه ځایه به کې په منځ کې به تیر شي او بیا به ژوندی کړي ورته وایي به چې اوس منې که نه چې خدای یم هغه به ورته وخاندي چې اوس مې یقین راغلی چې کافرې ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ دا حدیث اورېدلی را رسېدلی دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې داسې یو سړی به دوه ځایه به کړي هغه ځای هم که نه ته نبي علیه السلام خبره ګوره رښتیا شو تاسو پې پوه شئ عیسی علیه السلام به راشي دجال به د امام مهدي به منډې را منډې وهي او یو ځای بل ځای له دمشق جامع جومات به شرقي مناره باندې دغه راکوشي عیسی علیه السلام داسې به یې لکه ویښتان تازه یې لمبلي او د ویښتانو نه اوبه څاڅي تر و تازه ملایکو باندې به لاس ایښي په مناره به راکوشي اواز به وکړي پوړی راوړی خلک به پوړی وروړي په پوړی به راکوشي د مانځه وخت به نو امام مهدی به راوروسته کېږي چې ته مونځ ورکړه هغه به وایي نه ته مونځ ورکړه امام مهدي به جمع ورکړي او دجال حضرت عیسی علیه السلام خو د یو مقصد دپاره راغلی چې دجال ختم کړي نو دجال به ختم کړي دجال به په لد کې لودو دې وخت کې د اسرائیلو ایرپورټ چې کوم ځای کې دی دې ته لد وایي په دې لد کې وایي دجال چې د ده خبره واوري نو داسې به ویلې کېږي لکه د مالګې چم دی به ورپسې ورشي هغه ځای کې به د دجال فتنه ختمه کړي تاسو پې پوه شئ نو تر آخر وخته پورې چې کوم وخت نه جهاد شروع شوی تر هغې وخته پورې به چې د دجال سره به زما د امت آخري حصه جهاد کوي جهاد نه ختمیږي که څومره خلک به دې نوم ختم شي او څومره خلک کوشش وکړي چې دا د اسلام فریضه ختمه کړي دا د اثر د مسلمانانو د ذهنونو نه وباسي د مونځ اثر د مسلمان د ذهن نه وځي دقه شان جهاد اثر به تم نه وځي هلکه پې پوه شئ ورپسې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل نه باطلی دی جهاد لرا ظلم د ظالم او نه عدل د عادل یلکه که امیر او حاکم جائر و هم جهاد نه باطلیږي زیبا ورسره او که عادل هم جهاد نه باطلیږي چې امیر عادل دی په خپله دی کوي نه زیبا ورسره دا مطلب لا یبطلو جور جائرن ولا عدل عادلن او دریم والایمان بالاقدار او ایمان په تقدیر باندې والایمان بالاقدار من اصل الایمان خبر حذف ده تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ نو حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره لا تکفره بذنب کې ده باب الكبائر الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالذله فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه ايمانه چې کله زنا وکړي بنده د ده نه ایمان وځي د ده د سر د پاسه چې لکه ورېز فاذا خرج من ذلک العمل چې دی د دې عمل نه راوځي یعنی زنا پوره کړي رجع الیه الایمان ایمان به ورته واپس راشي تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې حدیث نه خو معلومیږي مخکې حدیث نه چې زنا سړی کوي ایمان پکې نه وي او دلته وایي چې زنا کوي نو ایمان پکې خو چې زنا وکړي ایمان پکې نه اذا زنا العبد چې بنده زنا وکړي خرجه من بیات ایمان وځي خرجه خو ګورې په جزا ده که په شرط مرتبه ده واقع بعد شرط د خروج به د زنا نه وروسته کېږي که نه
الکه ترتب خودی ته وای کنه تاسو به جواب کوي زنا پیل اختیاری دی او افعال اختیاریه چې کوم دي دا مسبوق بل اراده دي نو معنا به داسې شي اذا زنا العبد اذا شرع العبد في الزنا خرج منه الايمان الکه په پوښتنه دا مخکې حدیث سره تعارض را نغله پکانه کذله د سشیل ک په سره چې چترای چي د ورېځي پیدا خرج من ذلك چې توبه واسطه د عمل نه رجا الی ایمان ایمان دې نزی الکه مونږ وي مرتکب د کبیره کافر نه ده او نه خارج عن ایمان ده بلکې نور د ایمان ته لاړ شي لذت د ایمان ته لاړ شي الکه په ایمان شهودی ته لاړ شي واه الفصل الثالث عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات بس بکو درود شریف ویلا مثلا